अजीजान उलमा लिखी चे द जिब्रील अलैहिस्सलाम न लोई मकाम प मलाइक दुनिया के दबल चानिश्ता सलोर मलाइक मुकर्रबीन दी जिब्रील, इज़राइल, इसराफील और मिकाईल और द सलोर वारो मलाइकों मुख्तलिफ ड्यूटी पदे सलोर वारो की ब्यालोई मकाम चेदे आगा दे जिब्रील अलैहिस्सलाम दे ज़का चे आगा दा अल्लाह और आगा दा महबूबान प मंस के कासिद और राज उड़ो उड़ो वाला उस दायो खन्ना का हुंदे खबर अदा हो खपा नशई न पे दाखवन शायद चितासो अगस्ते दे और न ज़बे पोएगा तो कजे दाकार मुंग करे न सड़े च पचा महिंश नु दा अगा माशूक और दे आशिक पदे मंस की और रहबार हुई नु दा आशिक पजड़ की मीना चेदा अगा द माशूके न द रहबार ज्यादा ज़का चे द तमाम इश्क दारो मदार चे दे न अगद रहबार प वजिबान रहमान बाबा द इश्क बादशाह अगवई चे दहबत रहबार पुख्तल नशमा लहबत रहबार पुख्तल नशमा खुदा दस बई वैली रहबार था नन जमा द महबूब तबियत चे हो गुस्सना कौन दे हो नु दामंस के रहबार चे दे द डेर रोब न द दन पुख्तना नशम कोले असे न चे सद गुस्से खबर है वर्तनी लहबत रहबार पुख्तल नशमा खुदा दस बई वैली रहबार था नो रहबार अगा कासिद तवाई चिकम द आशिक और द माशूक प मंस की नु जिब्रील अलैहिस्सलाम चे दे दा रहबार हो दा अल्लाह और दागा द महबूबान प मंस की ओ जमा अजीजानो बिया दा अल्लाह अगा माशूकाना रंग दे का ख्याल कई प दुनिया पर इश्क की द रहबार न चपट नहीं दा अल्लाह महबूबाना हुसन और जमाल दे च अगा दे रहबार तम पता न हुआ उलमा लिखी ची जिब्रील सर बच्चों के खबर के द च जमा महबूब तदा राज नन यौसा नु पदा वक्त के बम अविया जरा हिजाब द खुदा द पमंस की अविया जरा हिजाब नु द अविया जरा पर्दो नाल शाता नाल आवाज उशो च जमा महबूब तनन दा आयात यौसा या दा सूरत यौसा या दगा वजह चे द महराज पशपा बांधे
सिदरत المنتهى نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو نو جبريل ته وی راځه کنه ویل چې دې ځنه زه مخکې نشم وی ولی وی زه په عمر کې دې ځنه نیم تلې کدي ځنه مخکې شم د الله انوار په تجلیات به مې وزر اوس وځي نو زما عزیزان امام بیهقی لیکلی دی چې دغه کلام به چې جبرئیل ته ویل کېدو نو برای راست د خدای आवाज به جبرئیل اورېدو او دته به ویلې شو چې زما محبوب ته دا پیغام یوسي بعض علماء لیکلی دي چې دته به حکم شو چې د لوح محفوظ نه پلانې آیات چت کا وغا زما محبوب ته یوسا خو زیات راجح روایت چې کوم ده هغه دا ده چې برای راس وینا به ورته نو گویا د قرآن کریم برای راست استاذ د جبریل الله پاک او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاذ د قرآن اغا الله او خو په واسطه د جبریل علیه السلام په ذریعہ د جبریل بعضی وخت کې برای راس خبره د الله شوی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه هغه ته حدیث قدسی وای حدیث کې مختلف قسم روایات حدیث مرفوع ده حدیث منسوب ده حدیث فلان فلان بعض حدیث چې دی هغه حدیث قدسی دی حدیث قدسی دی ته وای چې د الله او د پیغمبر په منځ کې واسطه نه د چا په ذریعہ ورته نه شي ویلی شي هغه بیا په درې قسمه دي یو قسم دا دی چې پیغمبر خوب لیدل یو په خوب کې الله ورته ویل یو قسم دا دی چې پیغمبر ته پزړه کې القا شوی یو قسم دا دی چې پیغمبر برای راست د الله आवाज اوریدلې چې دا خبره ده نو گویا حدیث قدسی کی بیا درې قسم یا برای راست د خدای आवाज اوریدلې یا خوب لیدلې اوس خوب باندې یو اعتراض دی هغه اعتراض دا دی چې آیا خوب چې دی آپ په باب د دین کې حجت دی او کنه دی خوب دلیل دی او کنه دی عزیزانو دا یاد لرئ چې د ارچا خوب دلیل نه دی دار چا خوب دلیل لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه دلیل قطعی دی داغه وجه دا ده چې د پیغمبر دار چا خوب دروغ کې دی شي لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه چره دروغ نشي کې دی هغه رښتیا وي لکه یو روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولي نو حدیث کې راځي من رانی فی المنام فقد رانی چې زه خوب کې ولیدم نو مزي ولیدم ځکه ان الشیطان لا يتمثل بي شیطان زما په شکل ځان نشي جوړول الله شیطان ته دا اختیار نه دی ورکړي چې هغه په خوب کې تاسو وایي چې زه محمد رسول الله شیطان ارڅ درته په خوب کې ویلې شي اره خبره کولې شي لیکن دا اجازت شیطان ممنوع دی چې هغه دا وایي چې زه
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چا چې پیغمبر په خوب کې ولید نو پیغمبر فرمایي چې امزه ولیدم ځکه ان الشیطان لا يتمثل بي، شیطان زما په شکل ځان نشي جوړ. تاسو خیال را نو عزیزانو عرض به دا کولو چې دا یو نکته وا چې قرآن جبریل ته برای راست د خدای आवाज شوه دی او کنه د لوح محفوظ نه کلام اوچت کړي او لاندې راوړی دی. نو امام بیهقی وایي چې نه، برای راست आवाज بکېده. اوس دې مقام کې علما یو بل نکته لیکي چې د دې جبريل غریب خوبم ډېر خپاو چې یا الله کله خو یو جلک راته هم خایک کې دې شي د دړکې نظاره اوس یو بل نقطه دا شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه د قرآن دا په څومره ځله راتلو باندې جبریل راوړي دي، څومره ځله علما لیکي چې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه دا قرآن دی او په 23 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلیری زره کرتی جبرائیل علیہ السلام راغله، سلیری زره کرتی. نو جبرائیل بکل اڑکی دار اغلی چې ما خپل محبوب داسته آخو د اسمانونو کې ځان تم بوتلو نو کله یو جلک خو ماتم. علماء لیکي چې د عشق دو مقام وي او دا عشق ځکه عزت چې وایم مال خدا سي پیداغه غون راځي ځکه چې زمونږ د عمل کې د عشق ځکه سب په دي آرام توبونو کې مستعمل دا کدا قوم داسي سدد په خله مې ناراضي هغه ټکي چې دی ته وایم شرمیدل بے حیا بے غیرت قوم دے. اوس د عشق نامه چې دوی والی نه د دې دماغ د آرام توپ طرف تلاړ شي، د آرام توپ او شیطانت طرف تلاړ شي. اوس لفظ عشق که تاسو او پیژنئ یو ځل حیران بشئ چې دا عشق لغت معنی څه ده. عشق په لغت کې د ونې د جرړو ته وایي، د ونې لاندې ځمکه کې چې کومې جرړې دي دې ته عشق. نو چا سره مینې تم ځکه عشق وایي چې د دې مینې کوونکي د هر رګ نه د معشوقې مینه تاو شي. نو مینه بیا داسي اتاو ما غوندې روټي خلاص نه او زمونږ مون سره مینه ده. جمعات تراغلی یو صاحب او چې دی جمعات نه وځو حج سره مینه ده. لاړو بیت الله شریف ته جرالو په کراچۍ کې ګیرم کالا کړه او انګريزي سره پرېخو چې حج تلاړو چراغ مغازې د انګريزانو بودای په سر ده. خدای دې غر کړه سر دې کل کړه نه په حج. نالته د امام شافعی په مذهب عمل کړي وختې لګوندې کینچی کړي. تاسو خیال را حج سره مینا د حج نه چراغ اجي صاحب ته جوړ شو، اجي صاحب نه اتی صاحب ته جوړ شو. مینا دې ته وای لکه د ابو هريره مینا و د جناب محمد رسول مینا دیتا وی
लकद अबू बकर सिद्दीक मीना व जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मीना देता वही लकद हजरत उमर मीना व जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मीना देता वही लकद हजरत उस्मान मीना व जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मीना देता वही लकद हजरत अली मीना व जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मीना देता अबू हुरैरा څنګه मीना लस ورځې وشوي چې روټای نه دا پړلې لس ورځې نه روټای شته نو بس مخامخ ناشته او بس چهره اقدس د جناب رسول الله ته ګور پیغمبر په خیال شوی ابو هريره جوړ ډېر وګی شوی اوچ شو د لوګي اوچ ونجی ټیک ټاک نسه کې وګی ورته یا رسول الله زما د خدای په ذات قسم وی که په دنیا د خدای کې مې نه دا هوشته چې روټای مې وخوړی نه مې دا هوشته چې اوبه مې وڅښلی نه مې دا هوشته چې چېرته ښې جامې مې واغوستی هوس مې صرف دا دی چې سترګو مې تا ته لیدلی او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی بس دا میں حوث دے چې سترګو میں ستا ملاقات کولے او پزړه میں ستا حدیث لیکلے کېدل مینا دې ته وي چې ابو بکر نه لوی مالدار په عربو کې بل څوک نه و چې مدینه ته لاړو خو چې څونه ټولې باج کړه جارو یې والا کور کې لنګ والے دے کم زیک چې لنګ شلې دلې دے د کیکر پازغي ګندلې ستنتار نو جبرائیل علیہ السلام راغه غم داسې د بوجه لنګ والے دے او د کیکر پازغي په کی سوري ګندلې جبرائیل لنګ والے پیغمبر ورته ګوري و دا ولي ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې نن د ابو بکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته ویلي چې تاسو نن د ابو بکر غوندې لنګ وهئ مینه دې ته وایي چې د حضور د وفات آواز راووتو د کوره حضرت عمر توره راوویسته ویل زما دې د خدای په ذات قسم وي که چا وویلې چې رسول الله وفات شو نو اوس به تې سر پرېږدي د مرګ به یې وایه یم نه د عمر دماغ کار پرېږدي مینه دې ته وایي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو صحابي راغی پیغمبر را لے گلے ماں لور و دومت سے پیسے را تپکا پیغمبر را لے گلے وی چاو وی تو خو مخکم را گلے وی مخکم دا خدای پا نامه غختی وی تا 100 روپے را گلے اس پیغمبر را لے گلے ماں چه صد آغا پا خاطر را گلے حضرت عثمان دا طولو خزانو کنجانے ورطا پا جولے کی وائی وی دا محمد رسول اللہ پا خاطر دا طول خزانے یو اصل لاړو پیغمبر ته وی چې یا رسول الله ما سره عثمان دسی چلو راوی مو ورته عثمان د په خدای په نامه د 100 روپے ورکړي او زما په نامه د ټوله خزانه ورتا واله ورته یا رسول الله ستا په نامه مې زکه ټوله خزانه ورتا واله کړي چې کتن و دادا سے خدای به ما ته چا خودلې
دا دومره ښه خدای چې زه پیژنم خو ستا په برکت یې پیژنم نو کته نه وی دا به ما ته چا ښودلی وی نو ستا په وجې ځکه ټولې خزانې مې پرې قربان مینه دې ته تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د مینې معنا دا ده دی مینې ته په عربي کې عشق وایي او د عشق معنا دا ده چې د عاشق د هر رګ نه د معشوق مینه توشي نو تاسو اوس په ایمان وایي چې دا جمعات کې تشریف فرمایي او زه درته په منبر ناست یم چې ستاسو د هر رګ نه د خدای مینه تو شوې ده وایي په ایمان دا مزګزاري هر رګ نه تاو ستاسو د هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینه تاو ده ها نه نو معاملات څنګه شو چې د چا د هر رګ نه د خدای مینه تاو نه او د هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینه تاو نه هغه خلق باندې د جنت بوی حرام بوی کولو خبره ده مونږ چې څوک مړ شي څوک په درېیمه ورځ ورشئ او قبر یې پرانیزئ حال یې وګورئ لاندې چې څه کار کیږي ورسره دې زمانه کې چې څوک مړ کیږي تاسو قصدن په درېیمه ورځ ورشئ او دا قبر یې پرانیزئ اگر چې قبر پرانیسته جایز نه دي ناجایز دي خو دې پرانیزه او وی ګوره چې څه کیږي ورسره څوک چې راکې مړ شي زمون قبرونه د اور تنور زمون قبرونه د لړمانو تنور زمون قبرونه د مارانو تنور زمون قبر لا د جهنم شغلې را ننوځي نو د دې قوم د قوم خدای په عظیم قهر گرفتار قوم د قوم ټول پاکستان بلکې څومره دنیا کې اسلامی ممالک چې دي ټول عیاش او د خدای په عظیم قهر گرفتار عرب ممالک وګورا ترک وګورا مصر وګورا پیرنګیان یورپ بدی هیر شي یورپ بدی هیر شي چې داخله د دوی عیاشی وګورئ پیرنګیان میمانې بدی هیر شي چې د دوی کرتوتونه وګورئ دا درته د اورېدو نه ویم ما لیدلي زه ورغلم ما ښځې او نر بربنډ لیدلي دا چې کوم نن د پیغمبر قوم ځان ته وایي انګریزان بدی هیر شي په پیښور کې وګورئ څه حال دی پنډای کې وګورئ څه حال دی بیګاوي په پنډای طوفان راغلی مال طوفان لا پیسام نه دی راغلی په اسلام آباد وای طوفان په اسلام آباد لا چرته طوفان اسلام آباد کې ورشه وګوره سکی انو می په خدای دې د صدر ایوب بیړه غرقه کی چې په دې ځای اسلام آباد کې په دمخانو اسلام آباد نمونه یې تورشه دا های کورټ سره نشترحال وګوره عبدالرب نشتر وګوره داغه نامه په دمخانه باندې د دله قوم په بایسکوپ باندې د فردوس نامه نه وایي نو زما عزیزانو عرض میں داو چې طوفانونو انتظار کوای پرون را چتچاوی مومندو کې ډېر بد حال مال بد حال ارزه کې برازي تماشا وکوای د ځان خیر غواړه ما تسوي ورشاغه خلق ته وای چې په 50 زره روپۍ ووټ خرڅ کړي
چا چې په 2 کروڑه روپۍ منبران اغستی دي او په 2 کروڑه روپۍ سنیټرای اغستی دي ما ته ورشه هغه راونی سکه هغه ملکان راونی سا چا چې د یو ووټ 50,000 روپۍ د دې قوم په سر اغستی کړي دي نور بم خدای رانیس نور تماشه به د ځان کوي سم چې خواه دا کوي سرام توب باندې دا دله قوم صرفه نه کوي سرام توب سم چې خواه دا کوي حساب به په لوی لاور کیږي پته بلګي چې پاتې شو دا چې د حکومت صحیح حکومت کم حکومت شته حکومت خو په دې ملک اړو شته نه تاسو ورشئ د دې حکومت تماشا وکړه په خدای قسم چې د ملک کور روان شي دوی خاندي دا افسوس ټکی چې په ریډیو یا په اخبار کې راشي دا افسوس ټکی هغه سیکرټریانو یې ورکړي هغه لوی ګورو نانک چې دی هغه نه ویلي چې ډېر افسوس دی چې د پلاني کور روان شو دا هغه سیکرټریان یې ورکړي په تاسو څوک غمجن غلام قوم وی او 43 کاله مغه غلام یی تاسو آزاد شوی نه یی آزاد نه یی په دې ملک سرمایه‌دارانه نظام دی دیو خربلار شي غیب راشي غیب لار شي خرب راځي خرب لار شي غیب راځي خبره بم دغه سي تاسو بم دغه د منګه کرونه کې منګه کا خاورې کنه او خاورې دې پدا همدغه منګکان به او په دغه کوڅو کې بګرځي یا بګاډي ګرځوي او یا بچي د پولیس بمنی سیرانی دي گاډو ما تا هم سره جنډه په گاډي لګولې و لګولې دی و یو دي مال زو زور پسې کړ زو چا جنډین چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کړ د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډه وي مور دې منډه وي خزه دې منډه وي تام نم د ټاک بڑوا جوړی ته کنه مال سره راځي الیکشن په وخت کې هوته مولا پکې لا چا کړي دي دا مولا داس استاسو مور دوه میړه دي مولا درته هغه وخت کې د سړی زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راو ګرځيږي او ټول تباہ سمکار خدای چې چا سره څه کوي حق چې پولیس ته راونی سي کنه او ګناګار نه په بلی ګناه کې خدای رانی ولې په بلی ګناه مجسټریټ دي چې راونی سي په بلی ګناه کې خدای رانی هغه ورځ یو دکاندار یونی و ما وای په ایمان مال څه ګناه ده درک ول ګناه را کې نور څه نشته خدا غستو مې یو کانه ساتل او خرزول مې بل ساتل دارانی تو په دې قوم کې شته کې نشته دا غستو یو کانه او د خرزول بل کانه دا سي قوم دې د تلې په دې ډنډه نه ده په دې ډنډه کې پارا چولی پارا نو چې دا سي تل دغه کې رګلچ ولا ور کې پارا دې طرف ته لاړ شي نو دا شی والا شی سبلا ورته یغه پلیټ وند ادرون والا وی لګ می خواګه درکړ التا پاره التا غټ طرف درون کړی د ډنډې تارونه لاندې وګد کړی
توبه به وباسي چې د دې قوم د فراډ او د بېایمانۍ نه دا لرګو والا نه دي، دا ټیمبر مرچن والا. یو خاصه خدای قهر په ملک نازل دی، لرګي ګران دي. یو دوی په ناب تول کې چې کومه کیسه کوي عقل بدیو. بیا چې څوک دی ولا بوزي ابوتلو والا ور سره وړاندې نه خبره کړي چې غواړو به پړتل راکا دیار کا، غواړو به دیار راکا پړتل، او دا خر دې نه پويږي زما بم په کې صد مور پي وي. دا ټول قوم په دې کار عزیزانو سچ در سره کیږي خدای خدای. هغه کلام هم پرې خېده چې کوم کلام په درويشت کاله کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله، هغه کلام هم پرې او د بدن د هر رګنم د خدای او دغه د رسول مینا نه داتاو، نو دنیا مم تبادا او آخرت مم بیللې ده. دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېر مننه. والسلام.